الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. اوس د دې ځاینا دریم باب شروع کړي د دویمې حصے او دا باب بروانی آیت نمبر 35 پورې پدې کې باقی شپږ احکام ذکر کړي بین الراعی والرعیت. یو حکم دے الاجتناب عن قتل المؤمن، چې د مؤمن د مرګ نه ځان وساتئ چې چرته لاس نوم بے ګناه مؤمن مړ نشي. دا ذکر کوي آیت بهان میں کې دا چې کوم آیت تلاوت شو. دویم حکم تحقیق د من اسلمه وکي. یو سړی اسلام راوړ نو تو تکافر موایا، اول معلومات وکا. دریم ترغیب دے ال الهجرت 97 کې. سلورم حکم الصلاة فی الجهاد 101 کې. پنځم الحکم بما انزل الله، چې د الله په قوانینو د الله په حکم باندې د الله په قانون باندې فیصله وکړي. بیا زورن او تخویفات به مخالفینو د رسول سلام ته او دارنګ زورن باور کې مشرکانو ته 116 کې او زیر باور کې مؤمنانو ته 122 کې. شپږم حکم به تنویر علامه سبقه، په دې مخکنو مسائل باندې به روشنايي اچي او په اخر کې یو وهم یو اشکال او داغي جواب. نو دا بل حکم دی پټولو کې خدا سلورم دی، خو په دې باب کې دا اولنې حکم دی. الله وی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ندی مناسب یا ندی جائز د مؤمن د پاره چې دې اوجنی بل مؤمن لرا الا خطأ مگر په خطای سره. قصدن خو به بالکل دا کار نه کوي. که چرته ته مړې په خطای باندې وشي، خطای دی ته وي چې د گزار کوو د اخکار دی وغه سړی ولګي، یا دای خیالو چې کافر مړ کوم وغه مسلمان. ومن قتل مؤمنا خطأ، چا چې وجه مؤمن په خطای باندې فتحرير رقبه مؤمنه، نو داغي دیت څه دی؟ فتحرير رقبه مؤمنه، کفاره داغي. فس آزاد ول غلام مؤمن دی، یو غلام بازاده او د دې پیدا دار چې تا کم مؤمن اوجه نو داغي په بدله کې اوس بل غلام آزاد کا، تا یو مؤمن د عبادت نه محروم کا چې دا غلام د غلامین آزاد شي او د الله عبادت شروع کی. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة الى اهله، او دیت به چې سپارل شوی به اهل دې مړی ته، د مړی وارثانو له بدیت هم ورکه. دا کفاره غلام آزادول د الله د ګنا نه بچ شي، او دیت چې د وارثانو د جرم نه خلاص شي. الا ان يصدقوا، مگر دا چې ماپیو کی دا وارثانو چې زمنګ معاف کړي او منګه د نه غواړو ځکه چې څه دشمنی خو نه و او تا خطا ان کړي د قصدن دې نه د کړي نو موږ معاف کړي. نو چې دې معاف کینو دیت معاف شو، خو غلام معاف نه دی بازاده. فان كان من قوم عدو لكم، کیدا مړه داغي قوم نه چې غستاسو دشمنان دي ان کافر دي، وهو مؤمن نو دې پکې مؤمنو، فتحرير رقبه مؤمنه، نو پس آزاد ولدی د یو غلام مؤمنه او دیت بنور کې کافر تا، ځکه چې د مسلمان دیت چې نو هغه کافر ته بنه ملاويږي. فتحرير رقبه مؤمنه،
بس صرف غلام بچ دی نو آزاد کې ځکه چې مؤمن دی وجلی دی او کافر له به دیت ولې نه ورکوې چې د مسلمان دیت به کافر ته نه میلاویږي پوه شو په دې که نه وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ او کئی دا داغی قوم نه چې ستاسو داغی په منځ کې وعده ده چې یو بل سره به جنگ نه کو اگر که دا سړی کافر هم دی که نه خو د دې کافر او ستا منځ کې معاهده وه چې یو بل سره به نه جنګېږو فدیة مسلمة الی اهله نو پس لازم دی دیت چې اواله شوی سپارلی شوی اهل د دې مړي ته وتحریر رقبة مؤمنه چې دا مؤمنی نو آزادول د غلام مؤمن دی لکه دا مسلمان دی مړ که کنه او دی د هغې قوم چې تاسو سره لوځو نو دی به ته به دیت هم ورکې اگر چې هغه خلک خو کافر دي خو دیت به ولې ورکې ځکه چې هلته لوز شوی چې یو بل سره به جنګ نه کوو د یو بل نه به کسان نه مړه کوو نو تا خو مړ که نو لوز ماتیږي نو ته به دا ووایې چې بهی دا غلطي شوې ده او دا دیت والی صحیح شوه خو شرط به دای چې دا معاهده د کافر سره شوي نو بعض علما وایي چې دا آیت منسوخ دی په آیت د جهاد چې دا اول کې معاهده و بیا معاهده ختم شوي براءة من الله ورسوله الا الذين عاهدتم من المشرکین نو چې بیا اعلان د بایکاټو شو معاهده ختمه شوه نو بیا اوس دا دیت به نه ورکوي فمن لم یجد که اوس هم داسې معاهده وشي نو بیا ټیک ده فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین اوس غلام شته نه یا غلام چې دی نو شته خو یو سړي چې دی نو غلام ونه مونده فمن لم یجد فشا چې وس ونه مونده یعنې غریب دی سړی د غلام وسی نه کیږي او د لاسې مړی شوی دی مسلمان مړ دی خطا سره نو فصیام شهرین متتابعین پس روجه دی ونیسي 2 میاشتې پرله پسې 2 میاشتې متواتر به پرله پسې روجې نیسي متتابعین پکې شرط دی ښه چوټي به پکې نه کوي ګورې که یو ورځې پکې چوټي وکړله نو دی به بیا څه کوي دا به بیا د سره کیږي فصیام شهرین متتابعین دومره خبره ده که خدای نه خواسته دا قتل د زنانه د لاس نه وشو خطا سره که نه زنانه په خطای باندې څوک مړ که نو د زنانه په روجو کې تتابع نه راځي ولی که د هغې بیماري راځي حیض راځي نو حیض کې خو روجه نیولی نشي نو بیا خو به خامخا چوټي کوي نو دا مسله ده چې حیض بالاتفاق هغه تتابع نه ختمی چې څنګه د حیض بیماری شروع کیږي روجه دی بس کوي او چې څنګه حیض ختمیږي کنه نو بیا به روجه شروع کوي دا خیر دی او پاتې شو بیماری یو سړی دی او هغه ناجوړه شو تبه پیراله بل څه چل پې وشو نو که د تبې په وجه باندې روجه ماته کړه نو تتابع ختم شو بیا به د سره کوي بیا به پکې دا نه فصیام شهرین متتابعین پس روجه دی ونیسي 2 میاشتې پرله پسې توبه من الله دا توبه ده د الله د طرفنا یا دا تخفیف دی د الله د طرفنا وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی پوی او حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن یقتل مؤمنا متعمدا اوس چې مؤمن قصدن مړک چا چې وجه مؤمن قصدن عمدن فجزاؤه جهنم پس سزا د هغه جهنم دی خالدا فيها همیشه به دی په جهنم کې مؤمن قصدن مړک نو دا به سړی به جهنمی خالدن نو یا خدا دا که د مؤمن مرګ حلال ګڼو نو دی کافر شو نو کافر خو همیشه جهنم کی نو دی بمی او که چرته د مؤمن مرګ حلال نو ګڼلی نو خالدن نه مراد بیا مقصد طویل دی ډیره زمانه به پور کې پروتی وغضب الله علیه او غضب د الله وی په د باندې ولعنه لعنت د الله وی په د واعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی الله د د لپاره عذابا عظیما عذاب لوی عذاب الله ورکی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا اوس پدې کې بل حکم چې تحقیق د من اسلمه وکي یو سړی مسلمان دی نو تاسو داغه تحقیق وکي او هغه مو وجنئ دته دا وسره چالو کوي بیا به رست سموي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي د الله تعالی په لار کې
فتبینوا پس معلوماتو کوي لټونه وکئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا مو وای هغه چاته القى الیکم السلام چې کې خود تاسو ته غاړه لست مؤمنا چې ته مؤمن نه یې دې سمانه ده اصل کې ابن کثیر لیکلی دی یو سړیو د بنی سلیم قبیله نبی علیہ السلام صحابه داسې تلیو د سره ساروي او د روانو چې کله دغه صحابه په خوا باندې تیرېده نو پاغي یې سلام واچو چې سلام یې په واچو نو د صحابه ځان سره ویل چې یاره دا سړی دا خو کافر دی او د سلام واچو نو دا سلام د دې لپاره واچو چې د زمنګ نه ځان بچ کړي دی وی چې دی راته سو نه وای نو هغه مړک او داغه غډیو بيزي ځان سره روان کړي نو الله د آیت راولېږي چې ګوره یو سړی در باندې سلام واچو د اسلام نخ ښکارا کړه نو تاسو څنګه هغه وجنئ تاسو ته څه پته ده چې دا مسلمان نه دی نو الله وی یا ایها الذین آمنوا د ایمان والا اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ د الله په لار کې فتبینوا پس لټونه کوئ ولا تقولوا موای لمن القى الیکم السلام هغه چاته چې چا کې خود د تاسو ته غاړه لست مؤمنا چې نه ته مؤمنا ګورا مسلمان ته بدانوي چې ته مؤمن نه تبتغون عرض الحیات الدنیا عرض الحیات الدنیا لټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا فعند الله مغانم کثیره ها څه شي خطه ناراضي د بجلی علی نه کرن نه پاس دا ولي څوک دی تبتغون عرض الحیات الدنیا لټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا فعند الله مغانم کثیره پس الله سره غنیمتونه دي ډیره څه مطلب تاسو دله سړی وجنه چې غنیمت حاصل کړئ کذالک کنتم من قبل دغه شانوي تاسو په خوا یعنی سمانه تاسو په خوا دغه شانوي چې تاسو په یو ځل کلمې ویلو سره تاسو ایمان منظور شوی دی تاسو بیا تحقیق شانه نه کړي یا کذالک کنتم من قبل دغه شانوي تاسو په خوا تاسو چې کم دینو مخکې ایمان نو ظاهر کړي بیا ظاهر ک فمن الله علیکم پس احسان وک الله تعالی په تاسو باندې یعنی تاسو په دین باندې مضبوط کړئ فتبینوا پس لټونه کوي ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله تعالی دې پاره چې تاسو کوم عملونه کوي خبيره خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله اس ترغیب دے الى القتال لا يستوي القاعدون ندی برابر القاعدون الناس من المؤمنين د مؤمنانو نا چې جهاد نه ناس دی په کور کې ناس دی غیر اولی الضرر بغیر د خاوندانو د ضرر نه یعنی بغیر د خاوندانو د عذر نه لکړون ګډ داغ نه چې روغ دی جهاد د نزی کور کې ناشته دی برابر نه دی والمجاهدون فی سبیل الله او نه دی برابر هغه جهاد کوونکي د الله په لار کې باموالهم وانفسهم جهاد کوي په مالونو او نفسونو خپل باندې فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم غرواله ورکړې د الله مجاهدینو ته په سبب د جهاد کولو د دې په مالونو او نفسونو خپل باندې چې مالم کړي او بدنم مالم لګي او بدنم کړي علی القاعدین درجه پناس تو باندې په یو درجه سره مجاهد چې د جهاد نه ناس دي نو په یو درجه غوړه دی وکل وعد الله الحسنى او ټول سره الله وعده کړی د جنت وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او غرواله ورکړی د الله مجاهدین ته په اس ناس تو باندې په لوی اجر سره دلته دی آیت کې اشکال دی دی آیت کې یو ځلوي چې الله غرواله ورکړی د مجاهدین ته چې جهاد باندې مال لګي بدن کړی په هغه خلکو چې هغه جهاد ته نزي او کور کې ناس دي په یوې درجه سره او آخر کې وایي چې الله په لوی اجر باندې غوړواله ورکړي دي نو لوی اجر کې خټول ران کنه نو علما وایي چې د دې اصل کې تطبیق دا دی چې ناس کسان دو قسم دي
یعنی سوال دا دی چې یو ځل وی په یو درجه غوره دي او په بل ځل وی چې په ډیرو درجو غوره دي په لوی اجر سره. نو علما وی مجاهدین دا ناس کسان دو قسم دي. یو قسم هغه دي چې جهاد ته نه دي تللي د عذر په وجه، لکه ړوند دی، ګوډ دی، شل دی، نو د هغې نه مجاهد سره په یو درجه غوره دی چې جهاد ته تللی دی. او یو هغه ناس دی چې هغه بغیر د عذر نه ناس دی، هیڅ عذر یې نشته او دی بیا هم په کور کې ناس دی او جهاد له نه ځي، نو د هغې نه مجاهدین غوره دي په ډیر اجر سره. نو دا دو قسمه ناس شو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی ان بالمدینة اقواما ما سرتم من مسیر ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه. په مدینه کې داسې خلک دي کنه چې تاسو په کم لار ځئ او په کم میدان باندې ورځئ، نو چې تاسو کم ثواب کیږي کنه نو هغې تاسو سره په مدینه کې ناست دی او ثواب کې شریک دي. نو صحابه وی چې ومن هم یا رسول الله، اے دا انا وهم یا رسول الله، اے دا الله نبی دی من سره شریک دی او ناس په مدینه کې دی. نبی علیہ السلام ته وی نعم آو مدینه کې ناس دی او ثواب کې تاسو سره شریک دی. وی ولی وی حبسهم العذر، هغې چې دی نو څه دی عذر ایثار کړي دي کنه، مجبورۍ نه پاتې دي. ټیک شوله. د دې وجه نه شاعر وی ابن کثیر نقل کړي وی یو سړی د عذر د وجه نه پاتې شي نو الله ته د هغه غنیت ښکاري، دله داسې ثواب میلاویږي لکه چې دی تلی. لکه یو شاعر وی یا راحلین الی البیت العتیق لقد، یا راحلین الی البیت العتیق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا. وی ایغا خلقو چې تاسو بیت الله شریف تروان یی، تاسو جسمانی لاړی او منگا روحانی لاړو، تاسو جاستا وخطه او لاړی او منگا وس دتلو نشتن روحم آلتا گرزید، سوچم آلتا دے، ظلم آلتا دے. انا اقمنا على عذر وان قدر، منگ دا عذر او دا تقدیر پا وجبانی کلی کی پاتیو. ومن اقام على عذر فقد راحا، او سوچ دا عذر پا وجب پاتی شو نو داس دی لکه چې دی تلی. نو معنا دا ده چې مجاهدین غوره دي په یو درجه د هغې خلکو نه چې هغې د عذر په وجه ناست دي، او غوره دي په ډیرو درجو سره په هغې خلکو چې بغیر د عذر نه پاتې دي. درجاتن درجې دي منه طرفه د الله نه، و مغفرتن او بخنه ده او رحمت دی او دی الله تعالی بخنه کوونکی مهربان. ان الذین توفاهم الملائکه، زورنه د تارکینو د هجرت ته په ابتدا کې هجرت فرض وکنا. ان الذين يقيننا کسان توفاهم الملائکه چې روح اخلي داغینه فرشته، ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې هجرت نه کړي. قالوا فيما كنتم، یا ظلم کړي ګناونه کړي نو شرک کړي، نو قالوا دا فرشته او تو فيما كنتم پس کې وای تاسو ولم هجرت نکو. قالوا ناغي وی كنا مستضعفين في الارض، ومنګه کمزوري کړي شوی پزماکه کې، یره چې من کمزوري نو زکم د الله عبادت نه کړي، زکم ایمان نه راوړې خان دې یرینا وی موږ له کافر بمړ کی. قالوا نو دا فرشته وو ته وی الم تکن ارض الله، ایا نواز مکه د الله تعالی واسعه فراخه فتهاجروا فيها، فشتاسو هجرت کړو پاغي کې. دا الله مل خډیرو کنه دا غزه به پرېخو ګوره دین ډیر قیمتي دی، کله پرېدا وا وطن پرېدا وا خزه پرېدا بچی پرېدا خو دین باندې پرېدي کته پرېخو د ګناګاری. فتهاجروا فيها، الله وي پدې کې هجرت کوي کنه. فاولئک ما واهم جهنم، چې مشرکان دي او کافران دي پس دا کسان زید دی جهنم دی، وسات مسیر او ډیر بد زید را ګرځېدو دی. الا المستضعفين من الرجال والنساء، مگر هغه کمزوري کړي شوي خلک د سړو د زنانو نه چې هغه ضعفا دي، کمزوري دي. الا المستضعفين، مگر کمزوري کړي شوي من الرجال د سړو نه، والنساء د زنانو نه، والولدان د ماشومانو نه.
لا یستطيعون حیلتن چې هغې طاقت نه لري حیلتن د تدبیر ولا یهتدون سبیلا او نه پیژني هغې لاره د هجرت هېڅ پته ورته نه لګي نو که دی پاتې شي خیر دی فاولئک پس دغه کسان عسى الله ان يعفو عنهم قریب دی الله چې معافي وکړي دوی ته یعنی امید دی چې الله ورته بخښنه وکړي یا خامخا الله ورته بخښنه وکړي عسى من الله واجب وکان الله غفورا عفوا غفورا دی الله معافي کوونکی او بخښنه کوونکی ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا کته یې هجرت وکم نو کور به می پاتې شي وطن به می پاتې شي ځمکه به پاتې شي الله وی ته زما دین باندې غیرت وکا زبدل ارصد نور نه ډیر درکما ومن يهاجر چا چې هجرت وک فی سبیل الله د الله پس لار کې یجد فی الارض مراغما کثیرا او به امید پزمکه کې مراغما کثیرا زین د آباد ډیر زمکه به ملاو شي خپل کور به د خپل کور نور کې خپل کاروبار به د خپل کاروبار نور کې خولي خلق میننا ګوره د خپل خپلوانو نه ملاو شي د مدینې نه مکې نه صحابه مدینې ته لاړل کورونه د هغې نه ښه مرګري د هغې نه ښه هر څه د هغې نه ښه ومن یخرج من بیته څوک چې ووته د خپل کور نه مهاجرا الی الله هجرت کوونکی د پاره د رضا د الله ورسوله او د پاره د رسول د الله یا د الله د دین او د الله د نبی د طریقو د پاره ثم يدركه الموت بیا را لاندې کېدل مرګ فقط وقع اجره على الله فتحقیق سره واقع شو اجر د په الله هجرت کېدل مرګ راغی نو ستا اجر په الله واجب دی وکان الله غفور الرحیم دی الله بخنه کوونکی مهربان واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه دا بل حکم الصلاه في السفر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ کله چې سفر کوئ تاسو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ پس مکه کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ پس نشته تاسو باندې جناح ګناه ان تقصروا من الصلاة دا چې کم کې د منځونو نه څه مطلب یو سړی دی چې هغه سفر کوي نو الله وی پتا سو باندې ګناه نشتا ان تقصروا من الصلاة چې تاسو منځ کم کوي نو قصر کی گناہ نشتا پا پورا کولو کی گناہ دخا سفر کی با پورا منز نکے سفر کی با منز نیم کے پورا کے نو بیا گناہگارے گی ان خبتم که یرے گی تاسو ایفتنکم اللذین کفرو چی پیتنا کی بواچی تاس لراغ کسان چی کافران دی ان خبتم مبحوم مخالف دا د شر د پاروی معتبر نئی مبحوم مخالف سده یعنی عدم القصر فی حالت عدم الخوف نو دا بنئی گورا ان خفتم علماوی دا قید احترازی دی سمانا اللہ وی کتاسو یری گئی چه کافران بتاسو پتنا کی واچی مڑبم کی نموز نمگڑے ہو گئی نو کدا یرنی نمگڑے بے نکے کدا ير نه هم په سفر کې به مونږ نیمګړی کې قید احترازی نه دی اتفاقی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د الله نبی ته وی یا رسول الله ان الخوف قد ذهب منا اوس خو غیر ختم شو مسلمانانو الله یو قوت او طاقت ورک د کافر خطر نشتا نو اوس مونږ ولې نیمونځ کو اوس ولې قصر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یا عمر انها صدقه الله تصدقها الله علیکم انها صدقه تصدقها الله علیکم دا صدقه ده الله پاک پتا سو کړی دا نو چې صدقه در باندې الله وکړه ته یو وخت غریب یو څوک د خیرات درکې نو دې دا مطلب نه چې مالدار شي واپس د نوالی بس دا ستا شو دا الله وخت کې حکم را لېګلو اوس اگر چې خوف نشته خو قصر بکې اگر چې هغه تکلیفونه په سفر کې نشته خو قصر بکې ها فلیس علیکم جناح پس نشته تاسو باندې ګناه دا چې کموي تاسو د مانځنه هغه موږ به کمې مولانا صرف چې کم غوړې نیمیږي چې نه نیمیږي باندې نیمه لکه د ماخام موږ به 3 واړه رکعات کې ځکه یو نیم رکعات شته نه او چې کم 4 رکعات موږ د هغه نیمه وا او چې 2 د هغه بم نه نیمه حضرت عائشہ وی چې اصل کې منځ ابتداءً فرض شوی دی 2 رکعات
منځ دی 2 رکعاته. نو د سفر هغه په خپل حال پاتې شو، حاضر کې 4 شو، نو دا دی 2 رکعاته، 2 نه به نه کمیږي. نو چې 2 رکعاته دی دی نه به نه نیمې. خلک د سحر منځ 2 دی نو 2 به کې. سنتو مسله دا ده که یو سړي سره وخت شته نو که نفل کوي که سنت کوي نو کوي دي ثواب شته، خو که تلوار دی وخت سره نه یا ستړی دی نه کوي نو ګناهګار نه دی. صرف فرض دی وکړي. په سفر کې ګوره خاصه نه چې تاسو کلی کې مې ده. ان خفتم که یریږي تاسو یفتنکم الذین چې فتنه کې به واچي تاسو لره کسان چې کافران دي. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا کافران دي ستاسو لپاره دشمنان ښکارا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. اوس صلات الخوف ذکر کړي. د جهاد لاله او الته چې دینو دا خطر ده کمنګ مونږ ته ودرېګو نو کافران برا باندې حمله کوي او ټول په یو ځل مړ کی. نو صلات خوف وکي. صلات الخوف داره دی آیت کی یو طریقه ده او نور طریقې په حدیثو کې ډېر شته ده. بیا صلات الخوف داره چې یو امام پسې با دا مجاهدین به نیم شي، نیم کسان به امام پسې ودرېږي او نیم بچ دینو سره دشمن ته مخامخ ودرېږي، توري به وسره الله سکی. امام چې مسافر دی کنه او قوم مسافر لري تللی دي نو امام به دی له 1 رکعت کی. نو دغه مجاهدین براشي دی به دشمن ته ودرېږي او هغه بل ډله بلاړه شي نو هغه به امام پسې نیت تړي نو امام باغی له 1 رکعت کی. نو د امام 100 رکعت شو 2. نو چې امام سلام وګرځي نو هغه ډله به واپس راشي دشمن ته به ودرېږي او دا ډله بلاړه شي نو دی به هغه پاتې رکعت خپلو کی. نو چې دی وکي نو دی به بیا راشي دشمن ته به ودرېږي نو هغه بل ډله بلاړه شي نو یې به خپل رکعت وکي او 2 جمع دی نه کوي د دې دپاره چې په مجاهدینو کې اختلاف پیدا نشي. ځکه چې څنګه قرأت کم چې په امام پسې ولاړ دی بیا نه کوي، اول نه چې کم نیت تړلی، ولې چې دا خو په حکم د مقتدي کې دی که نه. مقتدي قرأت د امام د مقتدي دپاره قرأت دی. نو دا ګوره دا 2 جمع به ولې نه کوي چې مجاهدینو کې اختلاف پیدا نشي. ولې ځکه چې بیا به چې دی نو یو امام وایي چې زما دا مقتدی نه بل وایي زمونږ دا امام او بس لانجې به جوړې شي. نو په یو ځای کې 2 جمع نه پکار. خلکو په جماعتونو کې 2 جمع شروع کړي. په یو جماعت کې په یو ګټ کې یو جمع ولاړې، په بل جماعت ګټ کې بل جمع ولاړې. په میدان جهاد کې 2 نه دي پکار. سره د دې دومره ضرورت او نور طریقې بیا حدیثو کې شته چې یو ډله به امام پسې ټول به امام پسې ودرېږي نو یو ډله به چې دی نو څه دی هغه به امام سره ښکته شي دا بله به ولاړې چې کله هغې راوچت شي نو دا بله دې بیا رکوع سجده وکړي بیا دې دغه شانه کوي. دا هم پکې یوه طریقه شته. فاذا كنت فيهم واذا كنت فيهم کله چې ته په دې کې فاقمت لهم الصلاة پس قایم کې دی لره مونځ لره فلتقم طائفة منهم معك ودرېږي یو ډله د دوی نه تا سره وليأخذوا اسلحتهم ودني چې دی خپلې وسلې فاذا سجدوا کله چې دی سجده وکړي فليكونوا من ورائكم فشي د دی رستو ستاسو نه. هغه ډله چې کومه ګوره امام سره اول نیت تړلی و چې کله دی 2 رکعت کې دی د پکې قرائت نه کوي ځکه چې دا خو مقتدي دی د اول نه امام سره شریک دی او هغه ډله چې د هغې نه هغه اولنی رکعت تللی و او دی 2 رکعت کې امام سره شریک شو. دی چې کله پاسېږي نو هغه خپل رکعت کې به قرائت کوي ځکه چې دی مسبوق دی د نه 1 رکعت تللی دی نو دی به هغې کې خپل قرائت وکړي. فاذا سجدوا پس کله چې دی سجده وکړله د اول رکعت فلیکونوا من ورائکم پس شي د دی رستو ستاسو نه ولتأتي طائفة اخرى او رادي شي هغه بله ډله لم یصلوا چې مونځ یې نه دی کړی فلیصلوا معک نو مونځ دې وکړي تا سره او ودې نیسي حجرهم سامان د یارې خپل واصلحتهم او خپلې وسلې یا ودې نیسي خپل یاره ړکې د یر ویښ ولاړې ګورې نه چې غافل شي او خپلې وسلې هم د ځان سره ونیسي. حالت د خوف کې د مجاهد مونځ وسلې سره کیږي حتی چې د خوف په حالت کې بوټانو سره مونځ کول جایز دي. ود الذین خوښي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون که تاسو غافل شئ عن اسلحتکم د خپلو وسلونه وامتعتکم او د خپلو سامانونو نه فیمیلون علیکم میلة واحده پس حمله به وکړي په تاسو باندې حمله یوه ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې ان کان بکم اذن کوي تاسو باندې تکلیف من مطرین د باران د وجې نه او کنتم مرضوا یا تاسو بیماران ان تضعوا دا چې کېدوی تاسو
اسلحتکم خپلو وسلو لرا که تاسو وسلې کېدی که نه نو په دې کې څه ګناه نشته دی چې تا ته عذر دی او بیماري او نیشي مطلب چې دی نو وړلی ځان سره ګرځولی خو بیا هم وخذو حذرکم ونیسئ خپله یره ځان سره یره به ساتئ پړه کې ښه ان الله یقینا الله اعد للکافرین عذابا مهینا تیار کړی دی کافرانو دپاره عذاب سپکونکی فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما دلته دوه معناګانې دي یو معنی دا ده فاذا قضیتم الصلاة کله چې تاسو قضیتم په معنی د ادیتم کله چې تاسو ادا کوئ مونځ لره او خوب سیوا دی او د جمع ټیم نه ملاویږي که نه فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم فسیادوی الله معنی مونځ کوئ په ولاړ او په ناسته او په ملاسته په هر حالت کې بیا مونځ جایز دی په منډه کې مونځ کوه په ناستم کوه په ملاستم کوه خو مونځ مه پرېږده دا اوس دومره حالت خراب شو چې ته ودرېدی نه شي په ناستې وکړه دومره حالت خراب دی چې کېناستې هم نه شي په اشارې وکړه په ملاسته حالت خوب دی که نه دا یو معنی دویمه معنی فاذا قضیتم الصلاة کله چې تاسو پوره کوئ مونځ لره نو چې مونځ دې وکړه فاذکروا الله اوس د مانځه نه بعد د الله ذکر به کې دعاګانې غواړه ذکر کوه نو معنی چې کله مونځ پوره کوئ قضیتم مونځ خلاص کوئ فذکر کوئ د الله تعالی قیاما وقعودا وعلى جنوبکم په ولاړه او په ناسته او په ملاسته په هر حالت کې بیا د الله ذکر کوه او د الله یاد کوه ښه ذکر نه مراد دعاګانې دي په ولاړه الله نه دعا غواړه په ناستم غواړه په ملاستم غواړه بعضې خلک وایي د دې نه دا معلومیږي چې فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله چې مونځ پوره کوي نو الله یادوي د سنتو نه بعد دعا ښکار معلومه شو سنت د اخلاص کړو نو دعا کوه نو لکه جمع پکې کم ځای کې راغلی وایي فاذکروا راغلی دی که نه نو دا د جمع صیغه ده نو خانو دا سنت هم بیا په جمع قضیتم هم بیا په جمع راغلی دی سنت ځان لګي او دعا په جمع کې عجیبه سړی او لا بله واوره زه بیا په آیت صحیح عمل وکړه که نه نو چې کله تاسو په جمع باندې دعا غواړئ نو اولو ته ودرېږئ قیامن نو بیا ورپسې لږ سات پس کښېنئ وقعودن او بیا ورپسې اخر کې سملی وعلى جنوبکم نو موږ ویو چې بالکل په آیت هم عمل وکړه نو عمل هم پرې نه کوئ هسې لګیا وي بیا خو پې صحیح عمل وکړئ که نه چې جمع کوئ سنت کوئ کله نو اول دعا ته ودرېږئ بیا ورته لږ سات پس کښېنئ بیا اخر کې ورته سملی بیا په مخلاص راکاږئ دا قرآن کې خو درې واړه ټکي دي دې نه مراد مړه ځان له ذکر دی او ځان له دعا ده سړیه فاذا اطمأننتم پس کله چې تاسو په امن باندې شوئ فاقیموا الصلاة پس پابندي کوئ د منځونو په صحیح طریقه باندې بیا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مونځ د مؤمنانو باندې فرض په خپل خپل وخت باندې ابن مسعود سے وایي د مانځه داسې وخت دی لکه د حج چې خپل وخت دی حج هر وخت کېږي نه کېږي نو مونځ هم هر وخت نه کېږي د دې خپل وخت دی ولا تهنوا فی ابتغاء القوم تشجیع مه سستېږئ په لټونه د قوم کافرانو کې ان تکونوا تعلمون که تاسو چې درمنېږئ فانهم یعلمون کما تعلمون یقینا دیم درمنېږي لکه څنګه چې تاسو درمنېږئ و که ته خوږېږي نو کافر هم خوږېږي نو هغه د غلط دین دپاره لګیا دی جنګېږي او ته حق دین دپاره نه جنګېږي وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو عقید تمه کوئ د الله نه هغه چې دی یې نه کوي سمانه تاسو د جنت تمه کوئ او هغې جنت منه تمه هم نه کوي وکان الله علیما حکیما دی الله تعالی پویه او حکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق دا اتم حکم چې د الله په قانون فیصله وکړي انا انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ را لېږلی دی تا ته کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس دې دپاره چې ته فیصله وکړې په میځ د خلکو کې بما اراک الله په هغې چې ښودنه کړې ده تا ته الله ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه د خیانتګرو دپاره خصیما جګړماره الله مختصر غنی واقعه واورئ یو منافق راغلو او د هغه ګاونډي دی د هغه د کور نه رفاعی ابن زید د هغه د کور نه اغلا وکړه
او غلا یې داسې وکړله چې د وړو یو ګوډی و پای کې زغره وه او وړم پکې لږ لږ پراته و نو هغه ګوډی وروره چې دی نو په شا راواړو د وړو او ویې تښتو خو ګوره الله پاک د دې غل نه داسې یو شی پاتې کي که نه چې دلته ګوره دی پکې راګیر شي اوس دته خو دا پته نه ده ګوډی په شا کړی ده روان دی د دې ګوډي نه چې ته معمولي سوری و پکې نو دا وړه داسې ځای په ځای غورځېدله او نښه جوړېده داسې دته خو شپه د نښ ښکاري نو ده سوچ وکړه چې دا خو زما ګاونډي دی سبا که پاس یې نه چې تالاشي زما د کور واخلي او زما کور نه دا شی راوځي نو ده داسې کار وکړه چې دا یوړه او یو یهودي و نو هغه ته یې د شپې ور وټکو چې هغه راووت وروره داسې کار دی چې دا زما مانت دی دا تا سره ږدمه او زه چې کله رالم بیا به یې راکړي او اوس په ما ناوخته دی زما هغه وې زه کېده وه نو هغه واړه ونه کته خو ګوډی یې راواغسته او کور کې یو ګوټ کې کېښود وایي دا د پلاني کډه ده سامان به کور ته به وړي څه ته به وړي اته څه پته وه سهار چې دی د کور مالک پاسېد ویې کتل نو کور نه غلا شوې ده د ګاونډي ته وې زما نه غلا شوې زه خو نه یم خبر نو چې لاره کې کتل نو د دې نه یو نښه داسې تلې وه د دې کور نه وړه بهېدلي وه هغه یهودي کور ته رسېدلي نو به دی په هغې پسې چې نیغ لاړل د یهودي کور ته ورغل هغه ته وایي چې بهی راوځه تا بېګا زما نه غلا کړې ده چې ویې کته د هغه کور کې ګوډی پروت دی پکې زغره ده وړم دي دا وګوره دا د بېګا راوړی دی هغه ویل چې یو وروره ما کله راوړی دی زه خو نیم خبر دا خو بېګا ماسخوتن پلانې راغی او ما ته یې ور وډبو او ما ته ویل چې دا تا کره ږدمه ما کرې کېښودي دي او بیا واپس تللی دی دا منافق یې راوغوښته منافق منکر شو هغه قسم خوړه چې زما د قسمي ګزتې خبرې ما کله کېښودي دي اوس مسله دا ده د شریعت چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر یهودي دعوه وکړله چې دا شی ما نه دی راپټ کړی دا دی منافق راوړی ما کرې کېښودلی دی پلاني او دلته یهودي سره ګواهان شته نه او دلته وایي چې ته قسم کې قسم خو کومه ما کله کېښودي دي نو دلته مسله دا ده چې دی قسم کوي نو دی خو ګناهګار نه دی هغه سره ګواهان نشته او غلا د هغه کور کې موندی شوې د غل خو هغه شو نو نبی علیہ السلام اراده وکړله چې دا یهودي غل دی دی اوس دا مسلمانه سه بدنامۍ دا منافقه او غلا ده کړې ده نو د هغه نه اراده وکړه چې لاس کټ کړي الله وحی راولېږله چې دا منافق خیانتګر دی دا غلا ده کړې ده او ده وړې ده د هغه په کور کې کېښودې ده نو دې کې دې ته اشاره ده ښه انا انزلنا الیک یقینا موږ رالیږلی دی تا ته الکتاب کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس دې دپاره چې ته فیصله وکړې د دې په وجه د خلکو په منځ کې بما اراک الله په هغې چې ښودنه کړې ده تا ته الله ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه د خیانتګرو دپاره جګړه کوونکې بحث کوونکې په دې ځای قرطبي لیکلي دي د دې نه دا خبره معلومه شوه چې د ظالم سړي د خیانتګر سړي وکالت جایز نه دی وکیل به دا سړي کیس نه اخلي چې دا هغه کیس چلی اوس خو وروره د هغه سړي په کیس کې ډېره ګټه ده چې کم ظالمي او کم چې دی خیانتګري ځکه وایي دا به زه تا بری کومه دا بالکل ناروا دي خیانتګر سړي دلایل به نه جوړی واستغفر الله بخنه وغواړه د الله نه ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله دې بخنه کوونکې او رحم کوونکې ولا تجادل عن الذین جګړه مکوه بحث مکوه دای کسانو طرف نه یختانون انفسهم چې خیانت کې چولی د خپل ځانونه ان الله یقینا الله تعالی لا يحب من كان خوانا اثیما من نکی داغی چا سره چې هغه خیانتګر ګناهګار یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله دا منافق چې دا بشیر او د قوم ځان پټي د خلکو نه او ځان نه پټي د الله نه یو معنا یا یستخفون شرمیږي من الناس د خلکو نه چې خلک به خبرې کوي او نه شرمیږي د الله تعالی نه چې الله مونږ ویني وهو معهم دا الله پاک موجود دی د سره د علم او د رؤیت په اعتبار باندې اذ یبیتون ما لا یرضى من القول کله چې د شپې خبرې کوي هغه چې نه خو خی الله د وینا نه وکان الله بما يعملون محيطا دی الله پاک پاغي چې دای کوم عملونه کوي ګیرا چون کې ها انتم اولئک جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا خطاب د قوم د بشیر ته
دیرال الکنو د خپل سړی خلاصولو کوشش وکاو الله وی خبردار تاسو اے خلکو هغه خلک جادلتم عنهم چې بحث او جګړه کوي د دې خیانتګرو طرف نه فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله عنهم سوق دې چې جګړه بو کې د الله سره د دې د طرف نه یوم القیامت پر از د قیامت باندې ام یکون علیهم وکیلا بلکې سوق دې چې شی په دې باندې ذمہ وار و من یعمل سوءا او یظلم نفسا ومن یعمل سوءا چا چې عملو کبدا او یظلم نفسه ی ظلمو ک په خپل ځان باندې دې کې ګوره الله د توبې دعوت ورکړي د دې بشیر د قوم ته دل الله د توبې دعوت ورکړي ومن یعمل سوءا چا چې عملو کبدا او یظلم نفسه ی ظلمو ک په خپل ځان باندې سوءا چا چې عملو ک سوءا بدا سون مراد گناہ صغیرہ او یظلم نفسا دین مراد چه دینو گناہ کبیرہ چاچه عملو کا سوءن بد او یظلم نفسا یا ظلمو کا پخپل زان باندے صحیح شوان او یظلم نفسا گناہ کبیرے اکڑا ثم یستغفر اللہ بیا بخنو غفتد اللہ تعالینا یجد اللہ نعبم من اللہ تعالی لرا غفور الرحیم بخن کون کے اور رحم کون کے پدی کی اللہ پاک اصل کی ترغیب ورک توبے تک دے توبہ باسی نزب معاف کما ومن یکسب اسما فإنما یکسبه علی نفسه چاچے اکرل گناہ یقینا سزا دو گناہ پخپل زان بانے دا وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ تعالی پویا او حکمت والا ومن یکسب خطیئتا او اسما ثم یرمی به بریئا چاچے اکرل خطیئتا وڑا گناہ او اسما یالو یا گناہ ثم یرمی به بریئا بیا نسبت کے دا اغی او بے گناہ سڑیتا پاک سڑے پہ بدنامی فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا په تحقیق سره پورته کړه د یو لوی بهتان یو لوی الزام او ګناه ښکارا نغلام دې کړه اوس نیک سړی بل انسان په بدنامۍ نو داخل ډبل ګناه شو کنه ولولا فضل الله کنه فضل د الله چې الله قران را لګلې دی الیک پتا و رحمته کنه رحمت د الله چې سنت را لګلې دی یا ولولا فضل الله کنه فضل د الله تعالی پتا باندې چې تاسو د وਹੀ په ذریعہ او خوده چې يهودي غل نه دی دا منافق غل دی او کنه رحمت الله تعالی چې ته په فیصله کې د خطا کېدو نه بچو ساتلې لهم طائفه منهم ايذلوک خامخا قصب کړي وي وډلې د دینه چې تا گمراه کی وما يذلون الا انفسهم نشي گمراه کولای دی مگر خپل ځانونه ځان خطا کوي وما یضرونک من شیء او ضرر نشي رسوله تا ته شی زکه چې ته معصومه وانزل الله عليك الكتاب والحکمه را لګلې د الله تعالی په تابانه قران او سنت وعلمك ما لم تكن تعلم خودنه کړي د تا ته دا چې ته پنه پوي دي بریلیان وې دا ما عام دي او ټول ارسو تعالی خودلې دي نو پیغمبر علی السلام په ماکان او ما یکون پارس پیږي الک دلته خاص دا واقعا مراد ده دارځه کې ما من د عموم د پاره نه دي نور الانوار وی کله کله احتمال له خصوصم لري دلته تمام مفسرین وی من الشرائع والاحکام تا ته الله شریعت او احکامات خودل دانه چې ګنې ارسه تا ته خودل ښا الله لا خیر فی کثیر من نجوا او کتوی چې ارسه وتو خود او پیغمبر علی السلام پارس پویږي نو بیا د دین پس د نور سوراتونو د نازلېدو مقصد څه شو او بل دا چې د هغه آیاتونو سره بسکه چې پای کې نفي د علم غیب د پیغمبر علی السلام نه او هغه ډیر آیاتونه د قران لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته اس خیر پاغه ډیرو جرګو د دای کې جرګه نجوا ویل کېږي سر بین الاثنين چې دوه کسان خپل مینس کې خبره کوي نو دای جرګه کېدل کنا چیرې دا سړی بچ کو دا د سزا نه بچي الله وی اس خیر نشته پاغه ډیرو جرګو د دای کې الا من امر بصدقه دا چا په جرګه کې خیر شتا
چې څوک حکم کوي به صدقه په صدقې سره او معروف یا په یو نیک کار سره او اصلاح بین الناس یا اصلاح کوي په منځ د خلکو کې هغه د پاره جرګې کوي درې قسمه میټنګونه جرګې د خیر دي یو چې دی له خلک جرګې کوي چې د کلی کې غریبان دي عاجزان دي د دې تپوس پکار دي چې د سره تعاون خلکو کې دویم خلکو سره احساناتو کې دی له خلک جرګه جوړه کی دریم د خلکو منځ کې ورانه یو د صلح کوي دا صحیح جرګې دي ومن يفعل ذلك چا چې وکدا کار ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فزر دې چې وربکو مونږه هغه ته اجر لوی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول چا چې نا پرمانی وکړه د پیغمبر علی السلام دا تخویب دی من بعد ما پس اغینا تبین له الهدى چې خخکار شو هغه ته هدایت ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو بغیر د لارې د مؤمنانو نه نولیه ما تولا وا بڑو دل رکم خوا چې دی اوړي ونسلیه جهنم او دنب ګدل ر جهنم تا وساعت مسیرا او ډیر بد زید را ګرځېدو دی دا جهنم ويتبع غیر سبیل المؤمنین علماء لیکلی دی کبیر کی اما تفسیر قرطبی لیکلی دی وی دلیل علی صحت القول بالاجماع دا آیت دلیل له پدې چې اجماع صحیح ده او اجماع د شریعت په دلایل کې یو دلیل شته ولی ويتبع غیر سبیل المؤمنین دا ولی ویل د مؤمنانو لار پرې دین او د اجماع خلاف دی وکړو ته جهنمی شوي دارنګي کبیر کی امام رازی لیکلی دی مدارکم لیکلی تفسیر ابو سعودم لیکلی وفيها دلالة على حجية الاجماع وحرمة مخالفته پدې کې دلیل له پدې چې اجماع حجت دی او د اجماع خلاف دا حرام او ناروا دی خان اجماع لکه څنګه چې قران دلیل دی سنت دلیل دی نو اجماع هم دلیل دی نو ولله ما تولا وا بړو دلکم خوا چې دی اوړي ونسلیه جهنم دنب ګدل ر جهنم تا وساعت مسیرا او ډیر بځه درا ګرځېدو دی دا جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا الله بخنه نکي دا چې شرک وکړي شي په دې الله سره ربته مخکې سره سده مخکې د هغه چا ذکر وکړي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف کو اوس د هغه چا ذکر کوي چې د الله خلاف کوي او شرک کوي نو دا غنم خطرناک دی کنه ان الله یقینا الله لا یغفر بخنه نکي ان یشرک به د دې چې شرک وکړي شي د الله سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کوي ما سوا د دې نه چاله چې وغواړي ومن يشرك بالله چا چې شرک وکړ په الله باندې فقد ضل ضلالا بعيدا فتحقیق سره د گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه فقد ضل ضلالا بعيدا فتحقیق سره د گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه مخکې ما ویلا مخکې وی فقد افترا اسما عظیما او دلته وی فقد ضل ضلالا بعيدا الته د مولا شرکون هغه دروغ جوړول د شرک د پاره او دلته د امید هغه سره دلایل نشته نو گمراه دي يدعون من دونه الا اناسا نرا مدد کوي د ما سوا د الله نه الا اناسا مگر جن کوي اناسن رد کوي په خاص مشرکانو هغه مشرکانو چې هغه د فرشتو عبادت کو او عقیده دا و چې الملائکه بنات الله فرشته د الله نونه دي نو الله وی ګوره یو خو تاسو د فرشتو عبادت کوئ او بل خو تاسو فرشتو ته د الله نونه وای نو تاسو خود جنکو عبادت شروع خپل ذهن کې دا یو معنا دویم يدعون من دونه الا اناسا نرا مدد کوي د ما سوا د الله نه الا اناسا رد کوي پاغي مشرکانو باندې چې هغه خپل معبودان لکه د جنکو په شکل جوړ کړیو ګوره د ولی په قبر باندې بنگړي کیدی د ولی په قبر باندې سوریا شین شال او خور کی نو دا بنگړي او دا قصې مې سه خو خصو سره خوان کوي خان ګلونه په اور واچي شالونه په اور واچي نو هغه مشرکان چې خپل معبودان د سي سنبالي لکه ناویانه او داغي سامانونه په اور چی پاغي رات شو او یاد رې معنا اناسن معنا امواتن
او د دې څنګه چې ښځې کمزوري نو مړه خو د هغې نه هم ډېر کمزوری دی نه را مدد کوي مګر مړه وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او نه را مدد کوي دی مګر شیطان سرکشه د غیر الله په عبادت شیطان خوشحالیږي نو ځکه ورته وایي چې دی شیطان را مدد کوي او یا دا ده چې علما وایي دا شیطان نه نوځي په دې بت کې او دی ته بیا وایي چې ستا د عبادت قبول دی نو دا حقیقت کې د شیطان عبادت کوي لعنه الله پلانت کړی دی الله د لره وقال ویلو دی شیطان لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا نیسم به زه د بندګانو ستانه حصه مقرره خاص ډله به دی کې ګمراه کومه ولأضلنهم خامخا ګمراه کوم به دی لره ولأمنینهم خامخا امیدونو کې به چومه دی به کوي شرک او وی به چې دا خو سم کار دی الله به اجر راکوي او یا مړ اخر کې به توبه وباسي که نه بس توبې ته سم نشي او مړ بشي ولآمرنهم او خامخا حکم به کومه دی ته فلیبتکن اذان الانعام پس کټ کوي به دی غوږونو د څارو لره زه به ورته وایم نو دی به زما دپاره د غوږونو څارو غوږونه کټ کوي لکه بحیره صاحبه وسیله او حام دا غوښانو چې دی په ځان حرام کړي غوږ به وله سیري که او بیا به هغې ته چا غږ نشو کولی او دا غوږ سیرول به دی دې دپاره کول چې خلک یې وپېژني چې دا د بابا منښت او نظر دی دا عادت په بعضې خلکو کې راغی هلکانو له غوږونه سوري کي هغې اذان الانعامو نو دی اذان الصبیان که دا له ماشومانو غوږونه سوري کوي ولې سوري کوي دی م الله له دوکه ورکوي دی وایي دا د جهلاو عقیده وه وایي که الله دا فیصله کړي که نه چې د پلاني د زوی نه ساه واخله نو چې فرشتې راشي او دا غوږ یې ویني وایي دا خو جینۍ ده وګوره غوږ یې سوری دی ښه نو د هلک غوږ سوری کول دا ناجایز دی جینۍ پکې والی مالی چې هغه خیر دی خو هلک نه هلک له به پوزې غوږونه نه سوري کوي ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله خامخا حکم به کومه دی ته نو بدلی به دی خلق الله یو معنی دین الله د الله دینا د الله دین به بدلی د الله د دین هغه نقشه به بدلی قرآن حدیث یو شانې د دې کار بل شانې دا د شیطان وسوسې شرک به کوي بدعات به کوي رسمونه به راوړي او شریعت باندې به عمل نه کوي دویمه معنی فلیغیرن خلق الله پس بدلی به دی پیدایش د الله د الله هغه ورکړی خلقت کې به تغییر راولي خلق الله د الله تغییر د الله خلقت الله ولا ښایسته رنګ ورکړی دی په هغې نه خوشحاله نو دا پې خال لګي ریزونه یې ښته وباسي دا د دې علماو لیکلي دا په دې کې داخل دي دا ناروا دي د الله نبي وایي الله د لعنت راولېږي په هغې ښځه چې خال لګوي او په هغې ښځه چې کم یې وله لګوي او په هغې ښځه چې خپل ویښتو سره نور ویښته یو ځای کوي او په هغې ښځه د الله لعنت وي چې څوک یې وله یو ځای کوي او په هغې ښځو د الله نبي لعنت ویلی ریزونه یې ښته وباسي نری کوي او هغې ښځو باندې لعنت ویلی دی چې هغه د غاښونه کولاوي منځ کې پکې دا لارې جوړوي دا ولې للحسن د حسن دپاره المغیرات خلق الله دا د الله په خلقت کې تغییر راولي نو دا د زنانو دا پاخه خالونه لګول ناروا او دارنګې د سړو دپاره ګیره خرول حرام علماو لیکلي دي چې دا هم تغییر د خلق الله دی چې ګیرې یو سړی لرې کوي او خروي ولې ځکه چې ګیره دا الله د سړو دپاره پیدا کړې ده او دا زینت دی نو دا که ښه شی نه وی نو الله به دا نه وه پیدا کړې نو چې الله د ګیره درکړه نو پرېږې ده وه صحیح ده سړی خو څه کوي چې زنانه دې هم د خپل مخ نه د ویښته نه لرې کوي د ګیرې وکذا لا یجوز لها حلق لحیة قرطبي لیکلي د ښځې په مخ باندې اختراع ګیره هم دې نه لرې کوي نو سړی به یې څنګه لرې کړي فلیغیرن خلق الله ګیره خرول حرام دی او ګیره پرېښودل واجب دی او یو ګناه یو ټیم یو دا 24 غنټې ګناه ده کل امتی معافن الا المجاهرین نبی علیہ السلام وی چې زما ټول امت به الله معاف کی خو چې دا ښکاره ګناهونه کوي دا به الله نه معاف کوي ښکاره دا ده چې هر وخت یې ګیره خرولي او څومره ګناه چې سړی کوي نو ځان ورته ملامت ښکاري او ګیري والا چې ګیره وخوري نو اوس یې خوند وکړه دته ځان نور هم ښایسته ښکاره شي
نو ګناه ته چې حسن وینو بل مذهب ته پیسړې وړي ګوري ها پوه شو کنه خجی ومن يتخذ الشيطان وليا فقد من دون الله چا چې ونیو شیطان دوست ما سوا د الله نه فقط خسر خسرانا مبینا په تحقیق سره د گمراه شو په گمراهی ښکارا باندې یعدهم ويمنيهم وعده کوي دا شیطان دای سره امیدونو کې چې دی لره وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعده نه کوي د سره شیطان مگر د دوکي اولئک دغه کسان مأواهم جهنم زید دی جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا وبنم امیدی دا غین زید اخلاصی زید تیختی والزیر والذین کسان امنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک سندخلهم زر دې چې دنه به کو دیلره جناتین جنتون ته تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې دونو داغین نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به دې په جنت کې همیشه وعد الله وعد الله ده حقا حقا یعنی وعد الله وعدا حقا یا وعدا وعد الله حقا دا وعده ده الله وعده رښتیا ومن اصدق من الله قیلا او څوک دې رښتینی ده الله نه پوینا لیس بامانیکم تخویب نه ده دا دین موقوف په ارزوګانو ستاسو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه پرزوګانو د اهل کتاب باندې تش پرزوګانو کار نه کیږي عمل پکار دی مَن يعمل سوءا يجز به چا چې عملو کنا کاران بدله به ورکړي شي د لپاره باندې ولا يجد له من دون الله نصيرا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وبنم امید د خپل ځان د پاره ما سوا د الله نه څوک دوست او نه څوک امدادي ومن يعمل من الصالحات زيره چا چې عملو کده نیکو اعمالونه من ذکرین کنارینه او انثى او کزنانه وهو مؤمن او حال د چې د مؤمن فاولائک يدخلون الجنه پس دا کسان دنه بشي جنت ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشي کوله په دای پاندازې د اډو کې د پاندازې د داغ د اډو کې د کجوري مرا خان دومره بد دین نیکی نه کمیږي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله ترغیب دین اسلام ته سوک د خسته په اعتبار د دین باندې دا چانه چې تابع کړي د خپل وجهه لله مخبل الله د پاره یا ذات خپل د الله د پاره وهو محسن او دیو خسته عمل کون کې یا وهو محسن دیو تابعدار د سنت د پیغمبر علی السلام موحد اسلم وجهه لله خپل ذات الله د پاره تابع کړي او متبع د سنت هم دي وتبع ملت ابراهيم حنيفا او د تابع د دین د ابراهيم عليه السلام چکلا کولاړو توحید باندې ماتون کې او شرک لرام واتخذ الله ابراهيم خليلا نیولې د الله ابراهيم عليه السلام خليلا دوست فلا یا خلیلا مانا محتاج پل زانتا وللہ ما فی السماوات داور توحید خاص اللہ اختیار کی دے غص چسمانونو کی دی وما فی الارض واغ چزمک کی دی وکان اللہ بکل شیء محیط وعد اللہ ہر شیبان گیرا چون کے ویستفتونک فی النساء اس نہم حکم التنویر علی ما سبقا پا مخ کے مضامینو بانے روشنائی اچائی مخ کے چکم احکامات تیر شو داغے نباز راخلی و پاغی روشنائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تپوس کے استانہ ببارد زنانوں کے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَاَيَ اللہ جو آپ درکی تاستد دے پبارکے دا تنویر دے پاغ درم حکم باندے درم حکم پا درم آیت کیوں المحافظت فی نکاح الیتاما آیت سنگو وَإِنْ خِبْتُمَ اللَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کتاسو یریږي چې یتیمانانو سره به انصاف ونه کوي نور سره نکاح کوي چې تاسو له جایز دو دو درې درې سلور نو د اغینه دا معلومه ده چې یتیمانانو جنکو سره به نکاح نه جایز نو دلته دا وایي چې نه مقصد عدم جواز د نکاح نه ده دا مقصد نه دی چې نکاح مکوي مقصد دلته انصاف ده چې یتیمانانو جنکو سره انصاف وکړي که انصاف په نکاح کې د تخکاری نو نکاح سره وکم او که انصاف بغیر نکاح کولای شي نو بیا مکو نکاح
خو انصاف وکا بس دا ضروری دی الله وی ویستفتونک فی النساء تپوس کوي ستانه په باره د زنانو یتیمانانو کې قل الله یفتیکم فیهن وایا الله جواب درکې تاسو ته په باره د دای کې وما یتلا علیکم فی الکتاب او جواب درکې تاسو ته الله ای یفتیکم الله فیما یتلا علیکم جواب درکې تاسو ته الله پای کې چې بیانېږي په تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې نه په دې صورت کې فی یتام النساء اللاتی په بار د یتیمانانو جنکو هغه کې زنانو هغه کې لا تؤتونهن ما کتب لهن چې تاسو نو ورکوي هغه تاغه مہرونه د هغه چې کوم هغه له مقرر کړی شوی دی هته بیا ووي او ظلم سره کوي وترغبون ان تنكحوهن او تاسو مینا کوي چې تاسو نکاح سره وکي اي يفتيكم جواب غواړه يفتيكم الله تفعلوا ذلك الافعال الله دا جواب درکې چې دا سکارونه مکوي چې یتیم سر نکاح کې او مہر ولا نور کې نو دا سم مکوا نکاح کې نو مہر ولا خپ خوشالي ورکې والمستضعفين من الولدان دا معطب دے پا مخکبانی والمستضعفین مانا یفتیکم فی المستضعفین من الولدان بان تعطوهم حقوقهما تاستا اللہ پاک جواب در کئی پا بارد آغی کمزور کڑیشو که دا ما شمانانو نا وان تقومو مانا یتیم دے معشوم دے نو آغل داغ حق ورکا داغ حق داغ نمخورا وان تقومو لیلیتاما بالقسط وان تقومو لیلیتاما بالقسط او اللہ جواب در کئی تاسو تا یفتیکم بان تقومو لیلیتاما بالقسط اللہ دا جواب در کئی تاسو تا چکلک ودرگی یتیمانانو تا پا انصاف باندے یعنی انصاف باندے جن آغی سر تیر کئی کہ جنہی دو کالک دے چی بینصافی ونکی گورا وما تفعلو من خیرن آغا چکوئی تاسو کم نیک کار لرا فإن اللہ بی کان بیہی علیما یقیناً اللہ تعالی دے پا آغی بانے پویا وَإِنْ امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرازا دا تنویر دے و روشنائی دا پا آغی سوار لسم حکم باندی پس سلور دیرشتم آیت کے مخ کے تیر شوے ہو آیت نمبر 34 لگ رواڑا ہوئی واپس آلتا دا خز و خاون جون دی ذکر کو کنا وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا أَنَا آلتا حکم داو وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ وَزْرِبُوهُنَّ کما خزا کنا تاسو داغی دا بد اخلاقی نیری گئی نو نصیحت ورتاو کئی زان تی خپا کئی بسترو کی کنا مانا کور کی وَزْرِبُوهُنَّ وَهَيَ غِيلَرَا نو آغا طریقی ذکر شوی وس خوی چه خزا بد اخلاقی خودغی طریقه دا خو کده خز خاون بد اخلاقه ده نو بیا نو داغی بیان دلتا ده وَإِنْ امرأتن که یو زنانا خافت یریگی من بالها دخپل خاوننا نشوزن ده بد اخلاقینا خاون بد اخلاقه ده یا نشوزن مانا ده تباعد و دلروالینا خزل ده سر توجه نور کئی او اعرازن یا ده اعراز کولونا فلا جناح علیهما ان یصلحا نو نشته ده گناہ پر دوارو باندے ان یصلحا بینهما صلحا چه دوارو صلحو کی بخبل مینس کے صلحا صلحو کی او دا خزو توی چه دا محرانوال او ما پرید زکت ماتا سمت خزانوی والصلح خیر او صلح غرد دا اختلافنا اول خود دغشان کور جوڑ کی کنینو بیاد خلعو کی والصلح خیر او صلح غرد دا اختلافنا و احضرت الانفس الشوحان او حاضر شوی دی نفسون بخلتا بخل دا چه آریو دا بل نخپل حق غواری خداغی حق نور کی خزا دا خاون نخپل حقو نغواری خود خاون حق نپورا کی او خاون دا خز نخپل حق غواری خود خز حق نپورا کی آریو دا یو کو بل کو حق پانے سکی بخل کی وَإِن تُحْسِنُوا كَتَاسُ خَيْسْتَا عَمَلُكَ وَتَتَّقُوا زَانَمْ بَچْكَ دَبَدْ أَخْلَاقِينَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَقِينًا اللَّهَ دے پاگے چتاسو کم عملون کوئی خبردار وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ دام تنویر دے پا مخ کے درم آیت باندے آلتے ویلیو
وان خفتم الا تعدلوا فواحده که یریږي چې د غنو خزو مینس کې به انصاف نه کړی شي نو یوي سره نکاح کوي نو دلته وای ولن تستطيعوا اچر تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا بین النساء دا چې تاسو انصاف کوئ د زنانو په مینس کې غني خزيري نو هغه کې صحیح انصاف دا ډیر ګران کار دی دا د انسان نو وس نه بار دی ولو حرستم اگر کتا سو ډیر حرس مو کوي ډیر کوشش او حرس وکي خو بیا هم نکېږي فلا تميلوا كل الميل پس تاسو میلان مکوئ یو طرف ته پورا میلان چې د یوي حق ورکې او بلې نه ورکې داسې مکوه مینه د زړه شی دی هغه ستا وس نه بار ده خو ظاهر کې به ته یو شان د هغې منځ کې انصاف کې او تفریقه به نه کې پس میلان مکوئ پورا میلان یو طرف ته فتذروها کالمعلقه چې پرېږدوئ تاسو د یوې لره په شان د ځوړندې شوي باندې معلقه لکه یو شی را ځوړند کې چې نه چت ته رسي او نه ځمکې ته رسي نو داسې بنئ چې دا ښځه داسې ده چې نه ازاده ده او نه ستا نکاح کې ده نه یې پرېږدي چې بل خاوند ځان له وکړي او نه یې ته خیال ساتې نو څه به کوي هغه یا کالمعلقه معنا کالمسجونه لکه قید کې بنده ده نه ازاده ده او نه بنده ده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی د چا دوه زنانې یو طرف ته میلان وکړي یوې له حق ورکوي او بلې له نه راوشي د قیامت پر ورځ والشق واحد شقیه ساقط په دې دا دوه طرفونو کې دا یو طرف به غورځېدلی نو دا ډېره لویه ګناه ده ته میلان مکوئ پوره میلان یو خوا چې پرېږدئ هغې لره په شان د ځوړنده شوي باندې وان تصلحو که تاسو خپل عمل برابر که وتتقو ځانم بچ که د میلان نه یو طرف ته نو یقینا الله دې بخښنه کوونکی مهربان نبی علیہ السلام باندې تقسیم لازمي نه انصاف هم لازمي نه خو دومره مهربان پیغمبر چې بیا به د بیبیانو منځ کې پورا عدل او انصاف خدا محبت د عائشې سره سیوا وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا ویلا اللهم هذا قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك الله چې کوم زما وس کې دا هغه خو زه تقسیموما مان ټول بیبیانو سره یو شان ژوند تیروما ټول باندې یو شان خرچاونه پکا کوما چې کم می وس دی الله نو هغه تقسیم خو کوما خو ملامت کوه الله ما په هغه سکه چې هغه ستا اختیار کې دی او زما اختیار کې نشتا چې هغه زړه مینه او محبت دی نو دا جدا خبره ده وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ کور سمې ونه خوړه د ښځې او د خاوند هر وخت اختلافاتي هر وخت جګړې نو ولې دا ښځه ځان له ژوند تباه کوي ولې دا سړی ځان له ژوند تباه کوي وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ کدی دواړه د یو بل نه جدا شول د ښځې خاوند دا خاوند راولګي دا ښځې له طلاق ورکړل یغن الله کل من ساعته بے پروا به کی هر یو الله د خپل پراخینا کې دې شي چې الله د دواړو کور برابر کی نو چې سمې نه خوري بیا د طلاق مسله ولا سیدا وکان الله واسعا حکیما دې الله پراخ رحمت والا او حکمت والا ګور کله کور په واده سره جوړ شي خزا ژوند دې تنگ دې د سړی ژوند تنگ دې واده دیو کې الله به خکی او کله په طلاق کور سمېږي دا به حالات ته ګوري دیو جن قرطبی لیکلی دي جعفر ابن محمد سے نه نقل لی یو سړی و تراغه وای رجی ډیر غریبې مې یو وظیفه را لراکا وای خان وای بس وظیفه پرې دوا واده دې کړي وای نو شاب واده نو واده وک هغه لا سوخ بعد بیا راغی وای رجی واده سره خو چې هغه سوي هغه مو لګې دی نورم غریب شوم وسو کما نو هغه ورته ویل د خزل طلاق ورکا پرېګیدا نو چا ورته ویل چې دا لا څنګه چلې د مالدار کېدو د پاره د توادو خو دوس د مالدار کېدو د پاره ورته خزل طلاق ورکا وې دواړه نو ته د قران نو خودل الله پاک فرمایي یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله بے وادو لودونو کوي کدی غریبانانی نو الله به د خپل فضل نه مالداران کی وعده سره به الله پاک مالداران کی نو چې دې مالدار نشو نو دی آیت باندې می عمل وک الله وی و یتفرقا یغنی الله کل من ساعته کدی د یو بل نه جدا شول نو الله به هر یو د خپل مالدارین مالدار کی خزل به الله د خپل طرف نور کی خاون لبه مور کی
وکان الله واسعا حکیما ولله ما فی السماوات وما فی الارض. بیا داور توحید خاص الله د پاره دی هغه چې اسمانونو کې دی او هغه چې زمکه کې دی. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، په تحقیق سره مضبوط حکم کړو منګای کسانو ته چې ورکړې شوی ورته کتاب من قبلکم ستاسو نه پخوا و ایاکم تاسو تم دا حکم کو ان اتقوا الله دا چې ويریږي د الله نام. علماء لیکلي دی امام رازی وای دا د تقوا حکم چې ده تمام امتونو ته الله پاک را لګلې ده. ار او چا باندې تقوا او پرهیزګاری صدا واجب ده. ای و ان تکفروا کشر تاسو کفر کو فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض. یقینا د الله اختیار کی دی هغه چې اسمانونو کې دی هغه چې زمکه کې دی. وکان الله غنیا حمیدا او د الله به پروا او ستایل شوی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض. ګور په دې دوه آیاتونو کې درې ځله دا دعوه راوړي ولله ما فی السماوات وما فی الارض. نو بیا د آیت په اخر کې وای فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض. نور پسې بیا د بل آیت کې وای ولله ما فی السماوات وما فی الارض. درې ځله راوړي. اول کې وای چې د الله نه ویریږم زکه چې پر وخت د الله اختیار دی. دویم کې وای الله سره کفر مکوئ شرک مکوئ. تاسو په کفر او شرک باندې الله ته ضرر نشي رسوله زکه چې پر وخت د الله اختیار دی. نو دریم کې وای یو الله را مدد کوي زکه چې پر وخت د هغه اختیار دی. وکفا بالله وکیلا او کافی دی د الله تعالی ذمہوار. ای یشاء یذهبکم دی کی بیان د قدرت د الله دی. کو غواړي الله تعالی نو ختم بکی تاسو ایها الناس ای خلقو ویات بآخرین راب ولی نور خلق لرا. وکان الله علی ذلک قدیر دی الله په دې باندې قدرت والا. د الله نه پرمانی مکوا یعنی یو ځل نه بده الله ختم کی رک بدی کی نور مخلوق با الله پیدا کی. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرہ. من کان یرید ثواب الدنیا عمل د الله د پاره او ک دنیا د پاره مکوا. من کان یرید ثواب الدنیا سوک چی اراده لري د ژوند د بدلی د دنیا نه یوازې دنیا ولې غواړي فعند الله ثواب الدنیا والآخرہ. پس الله سره خو بدلی د دنیا او د آخرت د دواړو دي کنه نو دواړو غواړه کنه. دنیا هم ځان لغواړه او آخرت لم کوشش کوا. وکان الله سمیعا بصیرا دی الله اوریدونکو لیدونکو. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. الله یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اوس په دې آیت کې ترغیب دی د حق د بیانولو لپاره او د په یو سوال دا دی چې کې دی شي د دین خلاف د خپلوانو د پاره جایزي مور د پاره پلار د پاره رور د پاره رشتہ دار د پاره بد الله او د الله د پیغمبر خلاف جایزي کنه چې دی رضا شي. الله پاک کوئی نه حق خبره کوا کستا خپلوانو ته نقصان رسیږي و دې رسیږي خو ته حق وایا. حق خلاف بد هیڅ چا د پاره نه کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا کونوا قوامین بالقسط. شیک لک ولال په انصاف شهداء لله گواہی کوونکی د پاره د رضا د الله. ولو علی انفسکم اگر که ضرر استاسو نفسونو ترسیږي کتا ته بنفس بذات خود نقصان رسی و دې رسی خو حق وایا. واویل والدین یستامر پلار ته نقصان رسی ولقربین خپل خپلوانو ته خود ته حق وای ته حق نه پټه. ایکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. دو مطلب دي د آیت. یو دا ایکن غنیا او فقیرا کیا غسړې چې تا پاغه گواہی کې غنیا مالدارا او ته دا تمکه چې مال به سبا سرا کی او فقیرا یا غریب دے ته چې زما خدمتونه او کارونه کوي ته د کار تمکه نو دین تمام کوا. فالله اولا بهما الله ډیر لایق دی د دواړو نه پتا باندې ډیر نږدې تا ته د دواړو نه داغه خیال وساته. یا بل معنا
وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا کدا سړی مالدار دی او ته که زه په د شهادت کوم نو به شرمیږي بې عزته بشي او فقیرا یا غریب دی ته چې مړه خلک به بیا وایي ټکئ نو ته پې دومره نه خفه کېږې لکه څومره چې په الله مهربانه دی چې الله وایي حق ووایه نو ته ولې نه وایې فالله اولا بهما الله ډېر مهربانه دی پرې دواړو باندې ستانه نو چې الله وایي ووایه نو ته بیا ولې نه وایې فلا تتبعوا الهوا پس تابعداري مکوئ د خواهشاتو ان تعدلوا معنا الله تعدلوا چې تاسو انصاف نه کوئ خواهش پسې ځئ و ان تلوا او تعرضوا کچره تاسو اړوئ جبل آرام او تعرضوا یا چې دنو مخ اړوئ د الله د خبرې نه یا انکار کوي اعراض کوي فإن الله فس یقینا الله کان بما تعملون خبيرا دې پاږي چې تاسو کوم عملونه کوي خبردار یا ایها الذين امنوا بالله اوس د دې ځاینا درې مهیسه شروع کوي تر اخره پدې کې زجر دې منافقانو ته او زورنه د يهودو ته دا حسم درې بابونه ده اول باب یوصل نه سلويخ پورې ده پدې کې زورنه د منافقانو ته او بیان کوي د مقاصد اربعو توحید او رسالت او صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت یولس قبایح ذکر کوي د منافقانو یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چې ایمان راوړل دي یو آیت کې سلور واړه مضامین ګوره آمنو کې توحید ته اشاره ده یا ایها الذین آمنوا بالله اغه خلقو چې تاسو په جبه ایمان راوړل دي ایمان راوړې د زړه نه په الله باندې تش د زخلی کلمه پیدا نه درکې چې زړه کې د ایمان نه نو توحید شو ورسوله ایمان راوړې د الله پر رسول باندې د کې رسالت ته اشاره ده والکتاب الذی په کتاب هغه باندې نزل علی رسوله چرا لګل د الله په خپل پیغمبر صداقت الكتاب والکتاب الذی انزل من قبل او پای کتاب باندې ایمان راړې چرا لګل د الله په خوا مخکنی کتابونه کتاب نه جنس مراد ده ټول مخکنی کتابونه ومن يكفر بالله چاچ کفر وک الله وملائکته او په فرشتو د الله وکتبه او په کتابونو د الله ورسوله او په پیغمبرانو د الله والیوم الاخر او پر از د اخرت ایمان بالآخرت ته اشاره شو فقد ضل ضلالا بعیدا په تحقیق سره د گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نام ان الذين امنوا ثم كفروا اس قبایح ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړل دي ثم كفروا بیا کفر وک ثم امنوا بیا ایمان راړ ثم كفروا بیا کفر وک ثم ازدادوا كفر بیا زیات کو کفر لرام لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ند الله چې بخنو کې دی تاو نه بوخې دی تلارا نور کله بدل تم غن توجیهات کول د اختصار د وجه نه یو توجیه کوما دلتا کبیر کی امام رازی وائی قال قفال لیس المراد بیان العدد بل المراد التردد او دا پاکی خیستا خبر دا قفال ویلی دی دلتا دادو کپر او دا ایمان شمارولو تا ضرورت نشتا بلکہ دلتا مراد تردد دے چه کل مسلمان شی نو کل کافر شی کل مسلمان شی نو کل کافر شی آخر دا کپر پا حالت کلار شی اللہ و تا ہدایت نصیب نکی مختوم القلب دے کنا بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بان لهم عذابا الیما پدی چی یقینا د پار عذاب د درناک الذين يتخذون دبل قباحت دا منافقان غ کسان یتخذون الکافرین چنسی کافرانو لر اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو سره دوستانه نه کوي او د کافرانو سره دوستانه کوي ایبتغون عندهم العزه آیا دی لټی د هغه په دوستانه کې عزت لرا ګور دا بل نه خدا چې دا منافقان د کافر په دوستۍ کې عزت لټی فإن العزة لله جميعا یقینا عزت الله لره د ټول نو ولید الله نه غواړي وقد نزل عليكم في الكتاب فتحقیق سره لګلی دی الله پتا سمانه په کتاب کې یعنی په سورہ انعام کې بیا راځي 68 کې ان اذا سمعتم آیات الله کله چې تاسو واورئ یعنی پوه شئ په بار د آیاتونو د الله کې یکفر بها
چې کفر کولی شي د الله په آیاتونو ويستهزأ بها او ټوکې کولی شي د الله په آیاتونو پورې فلا تقعدوا معهم پس مکینی تاسو دغه خلکو سره حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې ننوځي په خبره بله کې. د دې آیت مطلب دا دی چې یو بېدینه مجلس دی د خلکو او هغې لګیا دي د الله په آیاتونو پورې د الله د نبي په حدیثو پسې ټوکې او مسخرې کوي. داسې خلکو سره ناسته جایز نه ده او که کېناستې نو داسې ګناهګار یې لکه چې هغه ګناهګار د هر غلط مجلس نه به ځان ساتئ. الله الله انکم اذا مثلهم او په دې ځای بیا قرطبي لیکلي دي ویم فکل من جلس فی مجلس معصیة ولم ينکر علیهم یکون معهم فی الوزر سواء. وی کم سړی چې د ګناه مجلس کې کېناسته او ګناه کېده او د غږ نه کو سر یې کته کړو نو دی د هغې سره په ګناه کې یو شانه شریک دی اگر چې د ګناه نه ده کړې خو ناز خدای که نه. بیا وی وینبغي ان ینکر علیهم مناسب دی چې د هغې نه انکار وکړي رد پې وکړي. فاذا تکلموا بالمعصیة وعملوا بها چې پکار دی چې کله هغې د ګناه خبره کوي او د ګناه کار کوي چې دی پې رد وکړي. فإن لم يقدر على النکیر علیهم فینبغي ان یقوم عنهم که د رد وسې نه کېږي نو بیا پکار دی چې د هغه ځای نه پاسې ولاړ شي. یاره وس مې نه کېږي زه به ترې لاړ شم. بیا وی واذا ثبت تجنب اصحاب المعاصی کما بینا فتجنب اهل البدع والاهواء اولا. کله چې د ګناه والو نه ځان ساتل ثابت شو کنه نو د بدعتیانو د خواهشات پرستو نه ځان ساتل ډیر اولا دي ځکه بدعت د نورو ګناهونو نه ډیره لویه ګناه ده. مبتدعين سره په بدعاتو کې نه شریکېږي دی به عرس له لاړ شي نو شریک وي ذکر بالجهر به نو پای کې بناست دی هیله اسقاط به دی به پکې ناست الکت وای ما خو نه کول نو تا نه کول خو چې کول ته ګناهګار یې کنه ته سره ناست. فلا تقعدوا معهم مکینه دی سره حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې ننوځي په خبره بله کې. انکم اذا مثلهم یقینا تاسو په دغه وخت کې د دوی په شان به یئ. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا یقینا الله جمع کوونکی دی منافقان او کافرانو لره په جهنم کې ټولو لره. الذین یتربصون بکم بل قباحت د منافقانو دا منافقان هغه کسان دي چې انتظار کوي په تاسو. فإن كان لكم فتح من الله کی تاسو د پاره غلبه د طرفه د الله نه قالوا الم نکم معکم نوایدی ای نو منګه تاسو سره مخ تاسو مرګریو کنه جی جمیله براتلو جمیله براتلو درس له براتلو. وان كان للكافرين نصيب او کی د کافرانو د پاره برخه د کامیابی هغه کامیاب شي. قالوا نو دا منافقان وای دی کافر ہوتا علم نستحوذ علیکم ای نو مونږ چې زورور کې زورور شیو کو پتا سو باندې کوم مومنانو سمرګری شیو. ونمنعکم من المؤمنین او نه بچکړي مونږ تاسو د مومنانو نه دا خو مونږ خلاص کړی غني تاسو خو نشي بچ کې دي نو مونږ سره بل امداد وای کوي. فالله يحكم بينهم معنا منافق دیر طرف ته دی کافر سره خپل لیندین دی او تاسو سره خپل لی دته مرګره نه وي. فالله يحكم بينكم يوم القيامه پس الله فیصله وو کی تاسو مینس کې پرز د قیامت کې. ولن يجعل الله اچر نګرځي الله تعالی للکافرین د پاره د کافرانو علی المؤمنین سبیلا مومنانو باندې سبیلا س دلیل لرا. کافر له الله دا طاقت نه ور کوي چې مسلمان باندې داغه حجت قائم شي نه دلیل عقلی او نه شرعی. الله یا بل معنا تسلط داسې تسلط نه ورکي چې مؤمنان د ویښ نه ختم شي د کافر په لاس. ان المنافقین یخادعون الله بالقباحت یقینا المنافقان دوکه کوي الله سره وهو خادعهم د الله سزا د دوکي به ورکي دیتا. دې ګوره د دین کار د دنیا د پاره کوي غرض د پاره کوي د دې سزا به الله پاک ورکی. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى دا بل نه خد منافق اتما کله چې پاسیږي دا منافقان مانځتانو پاسیږي سوس خوستا منځ د الله د پاره نه کوي منځ د ځان خودو د پاره کوي. یراؤون الناس ځان خي خلقو ته ولا یذکرون الله الا قليلا نه یادي الله مگر لگا. یا خدا معنا چته کله کله منځ کوي همیشه نه کوي یا دا مطلب
چې مونږ نه ځان خلاصوي په مونځ کې صرف الله اکبر باندې به پیږي او نور به پیسم نه پیږي نه یادې په مانځه کې الله مگر ډېر لګي یادې نه ته به حیران شې چې د فاتحه څنګه ویله بعض خلکو ته زما خیالي کنه دا مراقبه تم کوه یو سړی نه ته تړي نو ځان سره غلې زر زر الحمد شروع کوم خو په سپیډ کې شروع کوم ما لا نیمه ته نه رسول چې غرب شي چې غرا کته شي زم دغه غټ غټ تر اغسته دي کنه ډېر کو ته روان شي تدریج ځان سره سبحان ربي العظیم زر زر وایا تا بل یو ځل نه ویل چې دې نه ښوین ته وې چې د کوم ځای کې دا وی په قاعده کې نو ته ځان سره زر زر شروع کا خیر دی تا بل نیمه ته نه رسول چې هغه سلام ګرځولې نو پوه شي چې د پکې نیم نیموال غټ غټ کې تر واخلي نه یادې الله الا قليلا مگر لگا بس غټ غټ کې تر اخلي الله منافق دیتا وي چې موږ د خدای لپاره نه کوي ګڼه کې راګرش را بنشي کنه خلک وي مونږ کو نو دی واستخدې نشي دی وي چې دا مونږ او چې ځان لیکنه نو بس په میاشتو هم نه کوي په هفتو یې نه کوي موږ د کړه یې رجی بس ومه نه کوي ولی ځان لده کنه چاته پته نه لګي مذبذبین بین ذالک مذبذبین بین ذالک ګډ وډي دو پړق دی په میانځ د دې کې دیتا سره مرګره رستا مخالف سره مرګره لا اله الا ولا اله الا ند دې کسانو سره دی او ند دې کسانو سره دی نه مؤمنانو سره مرګره دی او نه کافر سره مرګره دی دواړو نه ځان ساتي را ساتي دواړو باندې ځان ساتي ومن یذل الله چاله چې گمراه کې الله فلن تجد له سبیلا پس چره به انم می ته داغه د پار لارا دا الله گمراه کړي دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من د مؤمنانو د دوستانی د کافرانو نه اے د ایمان والو منی سي کافرانو لره دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه دوستی مؤمن سره او کم واحد سره او کا چې ثواب د تملاو شي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آیات زغواړي چې وګرځوي د پاره د الله په خپل ځانونو باندې دلیل ښکارا چې الله وي تم کافر زکه چې ستا مرګري ټول کافرانو ستا ناس تاسو تعلق د کافرانو سره تم بدعتي زکه چې ستا مرګري ټول بدعتيان ولې په ځان حجت قائم وي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والسزا د منافق نقصانات خو دی ولا اوریدل سزا یې صدا ان المنافقین یقینا منافقان چې فی الدرک الاسفل من النار دا بد هغه طبقه لاندې کی د اورنا د ټولو نه خطر طبقه چې دا خطرناک طبقه چې دا ابد منافقی سخت سزا درې خلکو لدا یو پکې منافقان دي دا ولی چې دا د دین په جامه کې به بی دینی خوراوله د دوست په جامه کې به ضرر او نقصان رسو کنه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان پاغلان دي طبقه د اور کې وای لاندې طبقه خو د جهنم خو ډیر اخکته ده کنه نو اور کې کم ځای ډیر خطرناک چې ډیر لاندې لاړ شي ولن تجد لهم نصيرا اچره بونم می ته د لپاره نصيرا سو کیم دادی علماء لیکلی دي د جهنم خپل طبقه دي او دار طبقه نوم دی یو نوم داغه د جهنم دیوی طبقه دبل طبقه نوم د لظوا دبل طبقه نوم د الحطمه دبل طبقه نوم د السعير دبل طبقه نوم د السقر شپږم طبقه د الجحیم وما طبقه د الهاویه و طبقه د جهنم لها 7 ابواب چرازی الله الا الذين مغرا کسان تابو چې توبه وستا اوس ګور ترغیب د توبه د منافق ته ظالما وسم الله وی ک توبه باسه معقوم دي خو ته توسم توبه نو باسه نو کله وی باسه الا الذين تابو مغرا کسان چې توبه وستا او د منافق د توبه شرطونه یاد ک سلور شرطونه الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستا واصلحوا خپل عمل برابر کدوا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله منګولې ولګول د الله په دین باندې درې واخلصوا دينهم لله او خالص خپل دین د پاره د رضا د الله سلور منافق به اخلاص هم ځان کې پیدا کړي فاولائک مع المؤمنین
پس دغه کسان ملګری دي د مؤمنانو سره. وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او زر دې چې وربکي الله مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی. ما يفعل الله بعذابکم سکی چې الله تاسو له عذاب درکې سکی الله په عذاب ستاسو. ان شکرتم که تاسو شکر وست او امنتم او ایمان امراړه کته د الله شکر ادا کوي او په الله ایمان راوړي نو تعالی الله عذاب نه درکې. وکان الله شاکرا علیما دی الله تعالی شاکرا شکر قبلون کې قدردان په لږ عمل ډیره بدل ورکي. علیما پویا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نخوخی اللہ تعالی. گورا مخ کے دا منافق ذکر ہوکا نو یہ رکھے سڑے تا تکلیف رسائی نو خیری جائز دی نو دی آیت کی وی چھ خیری ندی خی خو کہ یو سڑے دا سر ظلمو کی نو جائز دی. کنزلی جائز دی نا کہ یو سڑے تا کنزلیو کی و دفاعان تا کنزلیو کی نو بیا ناروانی دی. خود دین احسان توجیه دادا تفسیر قرطبی دا ابن المستنیر نا نقل کری دی چې دلته مراد د سو نه د کفر کلمه ده او د دې آیت مطلب دا دی الله د کفر کلمه نه خوښي چې یو سړی وایي یو سړی باندې ظلم وشي او خلک یې وجني د ځان نه د مرګ د بچ کولو دپاره که دی څه وکړي د کفر کلمه ووایي او ډېر په ایمان مضبوط نو خیر دی. ټیک شوه. لا یحب الله الجهر نه خوښوي الله تعالی الجهر ښکاروالی بالسوء په کلمې د کفر باندې من القول د وینا نه الا من ظلم مگر هغه څوک چې په هغه باندې ظلم وکړی شوی نه زور وکړی شو چې کفر کلمه ووایي ګنې نه دی پرېږدم وجنم دی. نو په دې کې درې حالات دي. یو حالت دا دی چې دی د کفر کلمه ونه وایي او د توحید کلمه وایي که مړی که نو شهید بشي. دویم دا دی چې دی خاموش پاتې شي نه د کفر وایي او نه د ایمان. او دریم دا دی چې د کفر کلمه وایي او ځان په د مرګ نه بچ کی او چې د هغې نه اخوا شي نو زړه خو په ایمان مضبوط دی نو هېڅ خبره نه ده جایز دي د خپل ځان د بچاو دپاره. وکان الله سمیعا علیما دی الله اورېدونکی او پویا. ان تبدو خیرا که ښکاره کوئ تاسو خیرا خیر لره یعنې توحید لره دا ډېره بهتره ده. او تخفوه یا پړه کې پټه ساتئ هغې لره او تعفو عن سوء یا معافي کوئ د بدۍ نه. فإن الله پس یقینا الله کان دی عفوا قدیرا معافي کوونکی او قدرت والا. تر دې ځای پورې اول بابو د درېمې حصې هغه مکمل شو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. الله زموږ د ټولو نه دا درس قبول کا او الله دا زموږ د ټولو د نارینه او زنانو چې څومره دلته ملګري حاضرېږي او څومره خویندې میندې کورونو کې اوري یا الله د ټولو نه قبول کا. څومره مسافر ملګري په سفرونو کې اوري الله زموږ د ټولو دپاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه. الله دا زموږ او د استادانو او د والدینو او د ټولو رشته دارانو دپاره د نجات او د سبب د خلاصون یو سبب وګرځوه. الله دا باقی قرآن موږ ته د صحیح ویلو توفیق راکړي. د ناکاره بیمارو مصیبتونو نه موږ ټول په امان کړي چې دا درس په نیمه کې پاتې نه شي. څه د مرۍ لږې مسلې دي زما دعا وکړئ چې الله هغه صحیح کړي چې دا درس په ښې طریقې سره ورسیږي. څه ملګري زموږ په دې درس کې شریک وو. ډاکټر صاحب زوی عبیدالرحمن اوس بیمار دی دلته به روزانه راته الله یو دپاره هغه دپاره دعا وکړئ. نور څوک بیماران دي ملګري د درس کې شریک نه دي راغلي بیمارۍ په وجه چې الله هغې ټولو له چې دی نو صحت کامله عاجله ورکړي او الله زموږ د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله زموږ د ټولو نه رضا شي. الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د هر قسمه ګناهونو نه د الله موږ محفوظ کړي. د عوام ملګري دومره انتظار وکړي چې موږ د 1 نه 2 بجو تک
او دی د انتظار کوي درس کې کینی. الله دې ټولو له اجر ورکړي او الله دې د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.